په خوله باندې هغه تصور ایمان ور نصیب په ټولو کې اولنې دعوت ابوبکر صدیق خپل ملګری سیدنا و امامنا عثمان بن عفان الاموي رضی الله تعالی عنہ ته ورک چې دریم خلیفہ دی د رسول الله صلی الله علیه وسلم دولور یعنی په وادوي چې کله یو وفات شو به ورله دویمه په نکاح باندې ورکړه دا د ابوبکر صدیق په خله باندې د ایمان راوړ چې کله ورته ابوبکر صدیق ایمان پیش کړي دا ډایرک ایمان قبول کړي د دینه بعد دویم دعوت سیدنا زبیر بن عوام الاسدی رضی الله تعالی عنہ ته ابوبکر صدیق پیش کړ د ایمان قبول کړ چې نبی علیہ السلام د ترور زیو او دا هغه صحابي دی چې دیم په عشره مبشره کې شامل دي عشره مبشره صحابه کرام ټول جنتیان دي خدای الله هغه صحابه کرامو چې دوی په یو مجلس کې رسول الله صلی الله علیه وسلم په دنیا کې ویلي فلان کې فی الجنه فلان کې فی الجنه نور صحابه کرام ټول جنتیان دي دا به تور یو زیره ته دنیا کې ملاو شوی دی بل د دین علاوه سیدنا سعد بن ابي وقاص الزهري رضی الله تعالی عنہ چې د نبی علیہ السلام په مواګانو کې راځي او دیم په عشره مبشره کې داخل دی د تم د زیره د جنت ازیره متمل او شو دنیا کې نو دته چې کله ابوبکر صدیق دعوت ورکړ نو دم بغیر د چون چورا بغیر د سوچ فکر نه قبول کړ دا دریم دغه شان څلورم سیدنا طلحه بن عبید الله التیمی دیم د سیدنا ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ په لاس باندې ایمان راوړو او د دوه په عشره مبشره کې داخل دي او بل د طلحه رضی الله تعالی عنہ تر په دنیا کې رسول الله صلی الله علیه وسلم په ژوندۍ شهید ویلو ډیر قرباني وي اب خپل ځای کې ان شاء الله راځي د دینه بعد عبدالرحمن بن عوف الزهري دم ایمان راوړ دا ټول اته کسان شو او دا بالکل ابتدایي کسانو څلور د مخکینی خدیجه الکبرى رضی الله تعالی عنها علی رضی الله تعالی عنہ زید بن حارثه ابوبکر صدیق او څلور د اوسنی شو عثمان بن عفان زبیر بن عوام او سعد بن ابي وقاص طلحه بن عبید الله عبدالرحمن بن عوف الزهري دا ټول اته کسان شو دوی اولنی اسلام کی اولنی بنیاد دوی خیره اولنی خپل دیو اسلام کی خیره تاسو سوچ ورډي عجیب خبره نه کنه مثال دومره د دور جاهلیت تیر شوی او بیا یو سړی یو نوې دین اختیار کی نو د انسان ته د خپل هيئت سره معلومیږي د خپل څومره خوان وکاوه مونږ ته اوس ولې مونږ دومره دلچسپي نه محسوسو عمر فاروق رضی الله فرمایي مونږ له ایمان ولې خوان راکې ولځکه مونږ د جاهلیت د دور جاهلیت تکالیف او دغه سخت مونږ برداشت کړی دور جاهلیت په مونږ لوبي کړی چې مونږ ایمان راوړو نو مونږ د ایمان نه خوان واخیست نو یو نوې کس ته د ایمان دعوت ورکړه چې د ایمان راوړل د عجیبه خوشحالي به محسوسه څومره خوشحالي به محسوسه اوس مونږ په خپل دسیو مونږ بګي موجود دي داسي بس که تاسو سوچو که هر ورځ اختر وي دغه به څه خوان نه وي بیا دمره اختر به خوشحالي به خپل ځای باندې وي خو چې دا نی او بیا سار اختر شي دی خپل خواني لکه تاسو سوچو په ټولو کې زیات پروګرام قرباني دا ټول په غټ اختر کې کیږي او مزه د کم اختر ډیره وړو کې اختر ډیره ولی دینه مخکې یو میاشت صرف تکلیف سره برداشت نو عمر جن فرمایل موږ د دور جاهلیت سختي برداشت کړي نو ایمان موږ له خوان را کړی دی ځکه موږ د ایمان په خوان پوهیږو تاسو د خل ایمان په خوان نه پوهیږئ دوی پسې ورستو بیا د دې امت امین چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته امین د امت ویل سیدنا و امامنا ابو عبیده عامر بن جراح رضی الله تعالی عنہ هغه ایمان راوړ چې د بنو الحارث دغه د قبیله سره تعلق ساته او د رسول الله صلی الله علیه وسلم په دنیا کې امین د دې امت ویلو بیا دغه شان د دین ورستو ابو سلمہ ابن عبد الاسد المخزومی د ایمان راوړ دا د ابو جهل د قوم نو او د بیبي ام سلمہ رضی الله تعالی عنها هغه مسلمان راوړ نو چې کله بیا د ابو سلمہ وفات شو خپل ځای کې واقعیا راشي نو بیا د ام سلمہ رضی الله تعالی عنها سره رسول الله صلی الله علیه وسلم نکاح وکړه او دی به ویل چې ما ته نبی صلی الله علیه وسلم چې ان لله و انا الیه راجعون دا د بل دوا سکوي نو الله بوله دغینه
کوم مصیبت چې پرې راغلی دغه نه بهترینه خوشحالي پرې راوړي ابو سلمه به ماته لا بهترینه خوشحالي میلاویږي. نو بس ورځ لا نه وي تېره شوې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته پیغام د نکاح ولېږه. نو ما ته پته ولګېده چې واقعي چې څوک یې په رښتیا زړه سره ووایي هغه ته ډېره عظیمه خوشحالي میلاویږي. بیا ډېر وروستو ارقم ابن ابي الارقم المخزومي د ایمان راوړ او دغه شان دته څه دعوت ابوبکر صدیق ورکړو او څه داسې په خپل شوق پیدا شو ایمان راوړ. بیا دین وروستو بل یو عثمان ابن مزعون می جمحي چې دا د جمح قبیله سره تعلق ساته د ایمان راوړ او د دوه نورو قدامه ابن مزعون او عبد الله ابن مزعون رضی الله تعالی عنهما دي دوه ایمان راوړ. په دې پسې سیدنا و امامنا بلال ابن رباح الحبشي رضی الله تعالی عنہ مشهور صحابي دی، ټول عالم پیژني او ټول دنیا پیژني چې د حبش سره تعلق ساته. د امیہ ابن خلف دغه غلام و دی، ډېر تکالیف ورکول. د څنګه غلام شو نغیب خپل ځکه واقع راشي، خو د کافرو عادت دا و چې دوی به څه کول په زور باندې به خلک نیول یا به د چانه به بچي وتښتاو او بیا به څه کول هغه به غلام. په دې طریقه به د خلکو غلامان جوړول. نو په دې کې تقریبا چې بلال حبشي رضی الله تعالی عنہ زید بن حارثه دا دواړه دغه شان غلامان شیو. د خلکو په ډیر زیات ظلم کاو. بیا بلال حبشي رضی الله تعالی عنہ ډیر جنتی صحابي دی، ډیر ټول جنتیان دي، خود د پر ډیر فضایل رسول الله صلی الله علیه وسلم ذکر کړي تر دومره پوری چې نبی رسول الله فرمای صحیح روایت دی وی نبی علیہ السلام یو ځل دی راوخته ورته وایي چې دا څنګه چل دی یار الا سمعت خشخشتک امامي، زه چې په خوب کې جنت ته تلم که په یخه تلې باندې یم لکه معراج په شپه زما نه مخکې ستا د خپل کشار جنت ته رواني. دا کار ته څه کوې ته ما ته وښایې که نه ته دا ستا کوم کار دی چې دا مونږ نه کوو چې ته زما نه مخکې کېږې رواني. د دې دپاره بیا علماو څه مختلف توجیحات کړي. بعضې وایي چې دا به د رسول الله صلی الله علیه وسلم که خیال دي هر چا سه یو باډي ګارډ رواني که نه دغه نه مخکې ځي نو وایي دی به هم څه دا به د رسول الله وسلم باډي ګارډ وي هلته به دی دغه نه مخکې جنت ته ځي. لکه سړی چې چاته ور کولاوي یا ځنه د جنت دروازه به ته مخکې دی کولاوي. والله اعلم. بعضې وایي چې نه اصل کې ورواله فضیلت دی یو انسان په خپل ځای، درجه دی یو انسان په خپل ځای، ولیکن بعض انسان به یو عمل کوي چې هغه به افضل انسان نه کوي، نو دا یو عمل د وجه نه الله رب العالمین د چا سره ظلم نه کوي، هغه به دغه بدله به ورکوي. نو د کوم عمل کول چې د نبی له سلام کینو نو د بخاری روایت دی دویل الا صلیت بذلک الطهور ما كتب لي ان اصلي. یاره ول ته څه کې نبی رسول الله کوم عمل کوي ما خو دې خاص عمل نشته، خو بس چې کلم او داس کوم نو بس په او داس باندې چې زما د لپاره تقدیر کې څومره لیکلي اقامونس کوم، مطلب تحیت الوضو کوم، دغه می کار دی. او دویم عمل داو چې دی به د ټولو نه مخکې جماعت ته راته ولې دی مؤذنو. نو دې دوه عملونو د وجې نه بعض علماء چې دی به بالکل صحیح ځي به طور خادم نه بلکې صحیح به د جنت ته ځي. ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم به د امت غمي هغې د وجې نه هم دی ایساري، نو دې د وجې نه به دی څه کېږي مخکې به جنت ته ځي. ځکه الله د چا عمل نه ضایع کوي. که تاسو سوچ وکئ که په نسبونو او دغه په اعتبار سره چې وګوري نو د نسب دومره نه دی معلوم چې د صرف بلال ابن رباح بس د پلار نوم معلوم دی. اخوا ته چېرته تاریخ کتابونو د نسب نه لیکلی، تاریخ کتابونو چېرته د نیکه نوم قدر نه راخستی، بلکې د په څه باندې مشهور دی بلال ابن رباح مؤذن رسول الله صلی الله علیه وسلم. د رسول الله مؤذن نو قیمت ورځم بم دی څه بلال ابن رباح مؤذن رسول الله، رسول الله مؤذن دی را پاسي. د دې د وجنا د لوی فضیلت الله ورکړي دی، لوی فضیلت الله دې رحم وکړي. نو په دې اعتبار سره فضیلت نه ده کې چې زه پښتون یم او زه پنجابی یم او زه پلان کې سره تعلق ساتم او زه پلان کې سره تعلق ساتم، د دې چا سره تعلق دا پلان نسب مخکار نشته پورا. نو سیدنا بلال رضی الله ایمان راوړ. دغه شان خباب بن الارض التمیمی او دغه شان عبد الله بن مسعود او عبیده بن
حارث ابن مطلبه دم ایمان راوړ چې دا نبی رسول الله د ترزي بل سعید ابن زید ابن عمرو ابن نفیل د ایمان راوړ داغه بیبي فاطمه بنت الخطاب چې کومه د عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ خور و دیم ایمان راوړ عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ خور او داغه او خدوړو ایمان راوړ بیا د علی رضی الله تعالی عنہ ورور جعفر بن ابي طالب او دا شان داغه بیبي اسماء بنت غمیس رضی الله تعالی عنها هغه ایمان راوړ دا شان خالد بن سعید بن العاص هغه ایمان راوړ داغه بیبي امینه بنت الخلف خزاعیه هغه ایمان راوړ بیا داغه ورور ایمان راوړ عمرو بن سعید بن العاص او دا شان نعیم بن عبد الله النخام العدوي هغه ایمان راوړ دا نورم څه کسانو چې هغه ایمان راوړ بعض علماء څلويختو پورې شمارلي دي چې په ابتدایي ورځو کې 10 یا 40 کسانو ایمان راوړ او دا مذکوره هغه کسانو چې دا ټول په قریشو کې صرف عبد الله ابن مسعود او بلال رضی الله تعالی عنہ دا دوه پکې څو قریشیان نو دا به ټول قریشو دین علاوه عبد الله ابن جحش الاسدي او دا غورور ابو احمد ابن جحش او دا شان مسعود بن ربيعه او صهيب بن سنان الرومي او عمار بن ياسر العنسي او دا غپلار ياسر امير بن فهيرة رضي الله تعالى عنهم اجمعين دي ټول ایمان راوړ پسنانو کې د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ لور اسماء بنت ابي بکر صدیق هغه ایمان راوړ د عباس رضی الله تعالی عنہ بیبي ام الفضل هغه ایمان راوړ چې هغه خپل نوم لبابه الكبرى بنت الحارث الهلاليه په دین سوچو کې نو عباس رضی الله تعالی عنہ په خپل په جنگ بدر کې د کفارو طرف نه څو مرګره و ځکه دې گرفتار شو خو لیکن بیبي داغه مخ کې ایمان راوړي عجیبه تقسیم دی د الله رب العالمین او د حبشونه ام ایمن چې په برکه باندې مشهوره و د رسول الله صلی الله علیه وسلم خازینه غي ایمان راوړ دا اولنی مسلمانانو چې دوی تعداد تقریبا یا 130 کسانو ته رسیږي چې لګبګ خوښه علماء تقریبا 130 پرې لیکلي دا اولنی کسانو چې په اولنی دور کې دی په رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې ایمان راوړ دینه بعد زید بن حارثه د څنګه غلام شه او داغه فضایل څه دي ان شاء الله دا آینده سیرت کې وایي